هغه د چا د بادشاهت نو د چا د مال دولت نه متاثر نه بس په کومه به گزاره کوله قناعت پکې و په کومه به گزاره کوله د حرام نه ځان ساتو مخلوق یې الله ډېر اثر پیدا کړو نو دغه وخت بادشاهانو ته به څه کول نصیحت به ورته کو امر د معروف او نهي د منکر به کو دا خبره موږ ته شروع کړې نو زمونږ استاد په مشرانو کې و خلفاو کې او خلیفه تیر شوی دی عمر بن عبدالعزیز رحم الله تعالی عمر بن عبدالعزیز یو ځل حسن بصری رحمه الله دته خط ولیکو او خط کې ورته دا ولیکل چې عزلی ما ته نصیحت وکړه د وخت بادشاه یو عالم ته وایي چې ما ته څه وکړه نصیحت راته وکړه نو فكتب الیه الحسن حسن بصری رحمه الله ته خط ولیک واپس د هغې په جواب کې نصیحت کې ورته ویلې خطبه ولیکل هغې نه پس تر چې اما بعد یا امیر المؤمنین د دې نه پس غوږ شه ای د امیر ای د مسلمانانو امیره او په هغې کې ورته ناشنا جملې لیکلي دي ناشنا نصیحت ورته لیکلی یو ته دا ولیکه چې ته د مسلمانانو دپاره داسې شله که ورور یعنې ته د عام مسلمانانو ورور شه داسې ځان فرض کړه چې زه د خلکو ورور یم او د مشرانو دپاره ځان زوی فرض کړه چې زه د مشرانو خلکو زوی یم او د کشرانو د هغوی پلار یم په دا ذهن کې دا خبر راوله چې د عام مسلمانانو ورور یم د مشرانو زوی یم او د کشرانو پلار یم بس داسې تصور وکړه داسې او بیا وفرمایل چې هر کس ته چې د ګناه سزا ورکړې د هغه د ګناه مطابق سزا ورکړه یعنې څومره ګناه چې کړي هغه مناسب سزا ورکړه دا مه کوه چې ګناه یې وړه کړي او ټوله غټه سزا ورکړي وایي دا کار مه کوه دا خبره ورته وکړه او دوی ورته دا خبره وکړه چې ته د خپل غضب او غصې د وجې نه یو کس په یو کوړه مه وهه که تا د خپلې غصې د وجې نه یو کس په یو کوړه په یو ګزار دې ووهلو نو ته به ورته داخل شي یعنې سخته خبره ورته وکړه چې د خپل تکبر او د خپلې غصې د وجې نه څوک په یو ګزار مه وهه په یو چوکۍ مه وهه یعنې د الله د دین د وجې نه وهل کوه خو د خپل غضب او د غصې د وجې نه وهل مه کوه که ودکړې نه فتدخل النار ته به ورته داخل شي دا یو مختصر نصیحت و چې حسن بصری رحمه الله ته وکړه اوس په دې خبره ځان پوه کړئ چې الامام العادل دا څوک دا چاته وایي هر سړی و زه الامام العادل زه امام عادل یم یعنې زه چې دی مثلا منصف او صحیح بادشاه یم عدل کوونکی بادشاه یم نو په دې خبره ځان پوه کوي خلک د مختلفو اوصافو دعوی لري خو په اصل میدان او ډګر کې بیا هغه اوصاف هغه کې نه وي لکه اوسه پورې دا تپوس چا ونه کړه چې عباد الرحمن د الله خاص بندگان څه ته وایي د ده څه صفات دي نو الله په خپله کتاب کې ذکر کړي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف ډېر صفات الله ذکر کړي دي دا الله خاص بندگان دا چې ځمکه باندې داسې په عاجزۍ ګرځي د شپې راپاسېږي الله ته ودرېږي تکبر نه کوي زنا نه کوي غلا نه کوي دعاګانې غواړي دا د خاصو بندګانو صفات دي الله خپله ذکر کړي نو چې ته وایې زه د الله خاص بنده جوړ شم نو دغه صفات الله کوم ذکر کړي دا ځان کې راوله بس ته به هم د الله خاص بنده جوړ شي نو اوسه پورې دا تپوس چا ونه کړو چې مؤمن څه ته وایي زه مؤمن یم دا یو صفت دی د دې مؤمن صفات څه دي دا مؤمن وایي څه ته دا عنوان خو مې ځان پسې لګولی دی چې انا مؤمن خو د مؤمن څه تقاضاګانې دي د ایمان تقاضاګانې څه دي نو دې وجې نه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله و ډېر خیر سړی و نو دې چې کله خلافت ته میلاو شو مشري د مسلمانانو نو دا حسن بصری رحمه الله ته بل خط ولیږه او خط کې ورته دا ولیکل چې د امام عادل صفات راته بیان کړه یعنی چې زه نیک او صالح بادشاه عادل بادشاه څنګه جوړ شم یعنی په کوم صفاتو دا صفت په ما پسې ورغلي
یعنی کوم د صفات ځان کې راولم چې امام عادل لا تخلق وي او د الله په نظم امام عادل جوړ شم. کور دې نشنا خبره وته کړي، یعنی هر سړی هر انګر وي، هر سړی پوزه تور کې زینګر، هر سړی ځان ته گورنر او بادشاہ وي. خو دور ته ویلي چې دسي د امام عادل صفات راته بیان کړه چې امام عادل کې کم صفات دي چې الله په نظم امام عادل او مخلوق په نظم. نو حسن بصری رحم الله تعالی کله وکړه ورته ویلي چې اے د مسلمانانو امیره، اول صفت دا دی چې ته داسې شلکه یو مهربان پلار، ته چې خلیفه شوي که نه داسې شلکه یو مهربان پلار چې په خپل اولاد باندې رحم کوي. په ماشومتوب کې چې ماشومان بچي وي پلار له منډې وي، او دغه رنګ کې چې کله ماشومان معمولي غټ شي پلار له تعلیم ورکوي. په خپل ژوند کې پلار ګټه د بچو دپاره کوي، او د خپل ځان د مرګ نه پس هم یعنی دی مړ شي د مرګ نه مخکې د بچو دپاره څه ذخیره کوي چې زما نه بچي به راغټ شي بینک بیلنس څومره برابروي. یعنې معنا دا ده چې ته د خلکو دپاره د رعیت دپاره مهربان پلار جوړ شه. او بیا ورته وایي امام عادل دې ته وایي چې ته د خلکو دپاره داسې شلکه یو مشفقه یو مهربانه مور لکه په خپلو بچو باندې رحم کوي، او داسې رحم به کوي چې کله دا مور ته ماشوم په تن شي هم په تکلیف کې، چې کله ماشوم پیدا کېږي هم دا تکلیف ټول مور برداشت کوي. او بیا ورته وایي چې دا مور د ماشوم تربیت کوي، نو ته هم د خپل رعیت تربیت کوي. بیا ورته ویلي چې کله دا ماشومان ویښ وي مور ورسره ټوله شپه ویښوي، نو چې ستا رعیت تکلیف کوي ته هم سره تکلیف کوي. معنی یې دا وه وتذکر بسکونه چې کله دا ماشومان په سکون کې وي نو مور هم په سکون کې وي. ماشومان په آرام او سکون کې د شپې ودی مور هم ودی، او کله ورته د مور پی ورکوي، کله د پی نه کټ کوي چې مودې پوره شي. بیا وروسته ته عجیبه خبره دا وکړه وتفرح بعافیته وتغتم بشکایته چې کله دا ماشوم روغ رمټي عافیت په حالت کې نو مور خوشحاله، او چې کله دا ماشوم ته شکایت وي بیماری تکلیف ورته نو مور غمجنې خفي. نو چې کله ستا رعیت په تکلیف کې ورته خفه کېږه، او که رعیت دې خوشحاله او ته خوشحاله یې. نن سبا دا بچیانو کې د صفت چېرته دی؟ ځان دپاره خوشحالي غواړي خو د بل چا لپاره نه غواړي. او بیا ورته ویل چې امام عادل دې ته وایي چې دا وصي د یتیمانانو وي، د یتیمانانو دپاره وصي وي، او د مسلمان د مساکینو سوي خزانچي وي، د دوی تربیت کوي. ډېر اوږدې خبرې کړي دي خو ټیم ختم دی. انشاءالله باقي صفات ونه به سبا خبرې وو د امام عادل باقي صفات. الحمدلله رب العالمین.